اسلامي دنیا څومره حکمرانان دي دا د اسلامي ممالکو په دې وسایلو باندې د خپل عیاشیانو او فحاشیانو ستاسو ته خلق چې کوم دی حکمرانان جوړولو لپاره مسلط دي او قابض دي باندې که دا کله په مسلمان باندې یو سخت وخت راشي دا چې کوم دی دا وسایل به د هغې لپاره استعمالي پوډریانو غونته شکل یې نیولی بدرنګ د نشیانو غونته کې شکلونه یې جوړ کړي ابه راپسې چې د هغې اوقات نه معلوم د هغې د ناستې ځای نه دی معلوم یو پارټي خپل ځان سره چې کوم دی پرېږدي نه هغه به راپسې زما شیخ صاحب دومره اهم عالم په باندې به تنقید کوي او زه به خاموش کښېنم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم انتهایی د افسوس مقام نه چې د شیر افضل مروت غونته کې سړی راپسې او هغه شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب داسې شخصیت پسې چې کوم دی خبرې کوي صرف خبرې نه بلکې باقاعده هغه پسې ټوکې ټکالې کوي او د هغه خواته ولاړ خوشي تشي چې کوم دی په هغې باندې کهکهې لګوي او خاندي. شیخ الاسلام صاحب څه داسې غلط کار کړی دی چې په هغې باندې شیر افضل مروت غونته سړی هم چې کوم دی هغه تنقید کوي. د شیخ صاحب قصور صرف دا دی چې څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې یو کانفرنس منعقد شو په هغې کې شیخ صاحب او سمیت نور متعدد علماو چې کوم دی دا فتوا ورکا چې څومره د اسلامي دنیا حکمرانان دي په دې ټولو باندې د فلسطین عملی طور مدد کول چې کوم دی دا باندې فرض دی جهاد باندې فرض دی لہذا دی دا خپل فرض چې کوم دی دا ادا کړو. دا لومبی ځل نه دی ډېر خلک دا اعتراض کوي چې یاره اوس دی ولې راپاڅېدل دا حالات چې کله جوړ شو په اول ځل په بینډای کې هم دغه رنګ کانفرنس یو په هغې کې شیخ صاحب هم دا فتوا چې کوم دی په هغه وخت کې ورکړې وه خو دوباره ټول مسلمانانو حکومتونو ته چې کوم دی دا دوباره تنبیه وکړو دوباره چې کوم دی دا هغه فتوی اعاده د میډیا او د خلکو مخکې چې کوم دی دوباره وکړه چې تاسو ټولو باندې چې کوم دی دا خلکو د غزا چې کوم مسلمانان د هغې چې کوم دی عملي مدد په تاسو باندې فرض شوی. اوس د دغه غونته کې خلک اول خو دغه کردار ته وګوري چې شیر افضل مروت څه کردار دی د ملک دپاره د قوم دپاره د پښتنو دپاره د عام مسلمانانو دپاره د امت دپاره څه دوره کړې د څه حیثیت سره دی راپسې د شیخ صاحب غونته شخصیت باندې اعتراض کوي. کوم شیخ صاحب چې ټوله اسلامي دنیا خپل مذهبي مشر مني او د هغه فتوا چې کوم دی په ټولو عربو ملکونو کې دا دی خوره شوه او عوام چې کوم دی هغه دړادړ شیر کوي او خپل حکمرانان چې کوم دی متوجه کوي هغه دغه کوي. نو اول خو د ده حیثیت ته وګورئ دی د څه نه چې کوم دی دې مقام ته رسېدلی دی صرف د دومره خبره نه چې دا د پی ټي آی یو عام د لارې پوسي یو ورکرو یو وړوکی وکیل ګوټ او بیا دی د یو نون لیگ د یو سنیټر سره چې کوم دی په یو ټاک شو کې کینی او هلته د دې بحث مباحثه زیاتېږي او اول دا انسان دا بد اخلاق انسان راپسې د بد اخلاقیه مظاهره کوي هغه له څپېړه ورکوي او بیا هغه ساري چې کله هغه خو خوش کي ښې وډبوي نو بیا ترېنه تپوس کوي سبا له انکار د ده نه چې تا کله مطلب ډبو وخوړم د هغې نه بعد پروګرام څه چلو شو نو دی بیا یو لفظ ادا کوي چې پروګرام ته وغورځوي او د هغې نه بعد چې کوم دی دی مشهورېږي دغه د ده کردار دی د هغې نه بعد پی ټي آی بیا دی په بېعزتۍ سره روویستو دی د ثوابۍ جلسې لاړو ته د ناستې لپاره کورسیان چې کوم دی دا میلاو نه شوه نور د خبرې دپاره مکمله شو بېعزتۍ باندې دا غځې نه هم روشړلی شو باقاعده نوټیفیکیشن هغې افیشل جاري کړو چې دا انسان زموږ موږ د پارټۍ نه وویستو ولې دا غدار دی دا په یو څو ټکو باندې خرڅ شوی انسان دی د ده زموږ په پارټۍ کې چې کوم دی ګنجایش نه دا د یو خاص لابي کس دی. نن هغه کس راپسې هغه شیخ صاحب پسې خبرې کوي ولې شیخ صاحب دی په خپله باندې جهاد شروع کړي چې مطلب خلکو له فتوا ورکوي. نو زه دنه دا تپوس کوم چې دا د مسلمانانو اسلامي دنیا څومره حکمرانان دي دا د اسلامي ممالکو په دې وسایلو باندې د خپل عیاشیانو او فحاشیانو ستا غونته کې خلک چې کوم دی حکمرانان جوړولو دپاره مسلط دي او قابض دي باندې که دا کله په مسلمان باندې یو سخت وخت راشي نو دا به چې کوم دی دا وسایل به دی د هغې دپاره استعمالي. د دغه غذا چې څومره ایشو ده دا ټوله تاسو وګورئ او په دې باندې تاسو ریسرچ وکړئ تاسو به دې نتیجې ته رسئ چې په دې کې تر څو پورې مسلمانانو حکومتونو کردار نه ادا کړی انفرادي طور یو تنظیم یا یو پارټي چې کوم دی په دې کې څه کردار نشي ادا کولی فلسطین یا کوم چې غزا ده د اسلامي ملکونو په منځ کې ګیر ځای دی دغه اسلامي حکومتونو نه چې ته نه کراس شوی او دوی چې کوم دی تا له لار نه درکړې ته په هغې باندې نشي تللی دوی چې کله تا ته سپورټ نه درکړی تا هغه ته څه مدد او تعاون نشي رسولی تا عملي چې کوم دی د هغې سره څه تعاون نشي کولی ذمهواري د دې نه کم دي نه په وسایلو څه کمې شته خو قابض داسې خلک دي چې هغې د خپل شریف فرض نه چې کوم دی غفلت اختیار کړی د دې د وجې نه شیخ صاحب او نور علما هغې ته دوباره چې کوم دی دغه فتوا ورکړو دوباره خپل فرض منصبي طرف ته چې کوم دی متوجه کړو. نو زما محترمو مونږ او تاسو له پکار دي چې خپل علما د شیخ الاسلام غونته شخصیت چې ټوله اسلامي دنیا هغه خپل مذهبي مشر ګڼي د هغه فتوا چې کوم دی په ټوله اسلامي دنیا کې دا دی ګرځي هر قسمه ملک چې کوم دی هغه تللی د هغه ځای مسلمانان د هغه نه رهنمایي حاصلوي او د مونږ د ملک چې کوم دی کوم د پوډریانو غونته شکل یې نیولی بدرنګ د نشیانو غونته کې شکلونه یې جوړ کړي ابه راپسې چې د هغې اوقات نه معلوم د هغې د ناستې ځای نه دی معلوم یو پارټي خپل ځان سره چې کوم دی پرېږدي نه هغه به راپسې زما شیخ صاحب دومره اهم عالم په باندې به تنقید کوي او زه به خاموش کښېنم او زه به چې کوم دی هغه ته هم جو جناب او عذرونه به ورته پېښ کوم څومره د افسوس مقام دی خپل علماو په سر باندې کلک ودرېږئ دا دوراندیش خلک دي دا خلک د دنیا یې هم کتلي د دین نه هم خبر دي